الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د سورة فاتحه بل فضیلت حدیث کې راغلی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قال الله تعالی چې الله سبحانه و تعالی فرمایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وی تقسیم کړی شوی دی د سورة فاتحه په مابین زما او په مابین زما بنده کې. دلته کې د صلات نه مراد سورة فاتحه ده. نصفین دوه حصې، ولی عبدي ما سأل، زما د بنده لپاره به هغه څه چې زما نه وغواړي. فاذا قال العبد، کله چې بنده په مونږ کې چې الحمدلله رب العالمین، ټول صفاتونه د کمال خاص الله لري چې پالون کې ټول عالم دی. قال الله تعالی، الله عز وجل فرمایي چې حمدني عبدي، ستاینه وکړه زما بنده. واذا قال، کله چې بنده وي الرحمن الرحیم، الله تعالی به حد مهربان دی او همیشه رحم کوونکی دی. قال الله تعالی، الله وی اثنى علی عبدي، ثنا ویل په ما باندې زما بنده. واذا قال، کله چې بنده وي مالک یوم الدین، الله تعالی اختیارمند د ورځې د جزا دی. قال الله یمجدنی عبدي، شرافت بیان که زما بنده. فاذا قال، کله چې بنده وي ایاک نعبد، خاص تا بندي کوي الله، و ایاک نستعين، خاص تا مدد غواړو. قال الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى فرمای هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، دا زما او زما د بنده په منځ کې شریک دی او زما د بنده لپاره به هغه څه چې زما نه غواړي. فاذا قال، کله چې بنده وي اهدنا الصراط المستقيم، الله موږ په نیغه لار باندې کلک او روانم کې. صراط الذين، لار ده کسانو چې تا په انعام کړي په هغې باندې غیر المغضوب علیهم، نه دي هغې چې غضب پرې کړی شوی دی، ولا الضالین، نه ګمراهان دي. الله عز وجل فرمایي چې هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دا زما د بنده لپاره شو، زما د بنده لپاره به هر هغه څه چې زما نه غواړي.